الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې کله یو زنانه د کور نه بهر اوزي او دا کما برقه اغوندي نو د تور کلر نه علاوه بل قسم برقه و غیره استعمالولی شي او که نشي استعمالولی. زمونږ استاد الدین چې هغې ته دین الاسلام ویلی کیږي، ان الدین عند الله الاسلام، چې هغه جوړ دی د قرآن او د سنت نه، نو په هغې کې د دې نه منع نه ده راغلي چې زنانه به تور کلر برقه اچوي او بل کلر صادر غټو یا برقه وغیره دا به نه اچوي، خو صرف دومره ده چې کله زنانه د کور نه بهر وځي نو دا به د سر نه واله تر د خپو پورې خپل بدن پټ ساتي. دا به داسې لباس داسې برقه نه چې هغه د خلکو د توجه مرکز وګرځي یا په هغې باندې داسې نقش و نگار جوړ شوی چې خلک ځان ته متوجه کوي، یا د زنانه دا برقه دومره ټیټه اچولي چې دا بدن یې پکې ښکاره بار راوتې او ښکاره کیږي او خلک ورته متوجه کیږي، نه داسې برقه به چې هغه داسې کولاوي او داسې سسته سسته برقه چې د زنانه د بدن د اندامونو په ګېډو له پته نه لګي. باقي که تور کلر او که هغه سپین او که هغه خړ او که هغه سور او که هغه شین، هغه هر قسم خو نقش و نگار وغیره دا بور باندې نه کوي. قرآن کریم کې د زنانه د حجاب د پردې په باره کې په سورة النور کې 18مه پاره کې د سورة النور آیت نمبر 31 دی. دیکھیں اللہ فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الله وی اوایا مؤمنانو ښځو ته چې ښکته دې کړي نظرونه خپل او د خپلو عورتونو د حفاظت کوي او خپل ډول زینت دې نه ښکاره کوي مګر هغه چې ښکاري د دې زنانه نه عادتاً هغه خیر دی، او وادي چوي لوپټې خپلې علی جیوبهن په ګریوانونو خپلو باندې، او ولا یبدین زینتهن او نه دې ښکاره کوي ډول خپل. یو دې آیت کې د پردې حکم راغلی دی. یو د سورة الاحزاب آیت ته 22 پاره ده او د هغې آیت چې کوم دی هغه 59 نمبر آیت دی. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله دې کې زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم مخاطب کړی دی چې ته د خپلو بیبیانو ته ووایه او د قرنګ خپلو لونو ته دی ووایه او ونساء المؤمنین او د مؤمنانو د ښځو زنانو ته ووایه چې یدنین علیهن من جلابیبهن چې دوی دې رازوړن کړي په خپلو ځانونو د پاسه غټ صادرونه لوی پړوني. دا ځکه دې کې فایده دا نږدې ده ان یعرفنا چې دوی به وپېژندلی شي چې دا خو ډېره حیادارې عزتمنه کورنۍ والا ښځه د دومره پرده کې روانه ده، نو فلا یؤذین بیا به څوک په لاره چیړي نه، څوک به ورته تکلیف وغیره نه ورکوي. نو دې آیت کې هم د پردې حکم هغه راغلی دی. بلو یو حدیث دی او دا حدیث چې کوم دی دا په صحیح مسلم کې کتاب اللباس و زینه کې راوړی دی. د صحیح مسلم حدیث دی 2128. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صنفان من اهل النار لم ارهما. زما په دی امت کې دوه قسمه ډلې داسې دي چې دا به اور د جهنم ته ځي، خو صحابه ورته ویلي اوس لا موږ نه دي لیدلي، دا به وروسته پیدا کیږي. دا زموږ دا زمانه تقریبا یاده کړې ده. یو قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. یو به هغه خلک چې هغوی سره به چابکونه کوړې ډنډې په لاسو کې او اسې ظلمن او زیاتن به ورباندې دا خلک وخي را په مخه کړي بی. لکه نن سبا تاسو وګورئ
بعضې علماو دې نه مرادو هغه پولیس طبقه ده، ټول موږ نه یادو، کم چې ظلم او زیاتې کوي په چا باندې. پولیسو کې ډېر ښه خلک هم شته دی، ډېر د الله خوف او ير هم د هغوی زړه کې، خو کم چې ظلم او زیاتې کوي دوی به ور د جهنم ته ځي. دویمې پکې ذکر کړي دي ونساء کاسیات عاریات، داسې زنانه به چې کپړې به اچولي او بیا به هم پکې بربنډې ښکاره کیږي. بل ممیلات مایلات، خلق به هم ځان ته مایله کوي او ځان به جوړیم دې دپاره چې زه باروزم، زه داسې لباس داسې برقه واچوم چې ما ته خلق وګوري. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، او د سرونو دا ویښتان به بره داسې نیغ تړلي لکه د اوښ په دې شا باندې چې کوم دا قوبي. نن تاسو وګورئ اکثر زنانو دا ویښتان داسې بره راغونډ کړي، لوی په دې سر د پاسې لوی او چت جوړ کړي، خلک ځان ته مایله کوي. لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي داسې زنانه جنت ته داخلېدل خو لرې خبره د جنت خوشبو به موندنه کی. نو دې حدیث کې مګوره سخته منع راغلی ده، هغه زنانه چې کپړې اچولي برقه به اچولي او د هغې باوجود به بربنډي، څه مطلب داسې لباس به اچولی تنګ لباس چې هغې کې به د دې بدن اندامونه ښکاره کېږي بار به راوتي، یا داسې نری لباس به اچولی چې هغې کې به بدن ښکاره کېږي، مټې وغیره به پکې ښکاري، لاسونه وغیره به پکې ښکاري. د قرنګ بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة عوره فاذا خرجت استشرفها الشیطان، ښځه چې کوم ده دا عورت دی، دا چې کله د کور نه بار وځي نو شیطان کار څه دی هغې د خلکو د سترګو مخې مخې ته کوي. نو زنانه له داسې برقه اچول په کار دي که هغه ارکه لري چې دا د سر نه خپو پورې پکې پټی، او دا برقه داسې کولاوي چې د بدن د اندامونه هم پکې داسې بار نه راوتي، ډېره پټ برقه نه چې پته هم پکې نه لګي. نو هغه که ارکه لري چې هغې باندې نقش و نگار وغیره نه جوړ شوی، په هغه برقه باندې داسې خوشبو داسې سپری دې نه مږي چې دا یو لس قدمه مزل وکړي وروستو خلکو ته په هغه لاره کې بیا خوشبو مونده کېږي چې په دې لاره خو څوک لاړه نه، داسې به نه کوي، به داسې زنانه باندې ډېر سخت رد ویلی شوی دی. باقي چې څه قسمه کم کلر برقه چې اچولی شي، والله اعلم. هذا بالله التوفیق.